حضرت عمر رضی اللہ عنہ په مکه مکرمه کې بنو عدی او قبیله د پاغې کې پیدا شوې ده. د پلار نوم یې خطاب دی. هغه پورا د دو هغه تاریخ نه ذکر کوم، چیده یو څو خبرې درته کوم. پالکانه کې مضبوط او تکړه هلک و. دومره تکړه و چې دې پالکانه کې د دې منډو د ګوړدوړ اسونو ځغلولو او د دې ورزش د وجود د چاقو چوبند ساتلو د دې خواهشمند و. دا مونږ چې ورته سمارټ وجود وایو، دقسې وجود یې و، کلک ټیټ. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه وکړه او الله وله پیغمبري ورکړه او اسلام رو رو په خورېدی شو، نو د مکې خلکو د نبی علیه السلام او د اسلام سره سخته دشمني شروع کړه. مخکې د دې خلکو د حضور پاک سره ډېره مینه لرله او ډېر قدر به یې کړه او ډېر عزت به یې ولکه. خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړه د کلمې شهادت او خلکو ته وایي چې تاسو ردی بوتانو عبادت کوئ، سجدې کوئ، دا شرک دی، دا ګناه ده، الله پې خفه کېږي او الله شریک نه لري. بټ ټول یکدم مخالف شو. په هغه مخالفینو کې یو حضرت عمر هم. مسلمانان رو رو زیادېدل، د مسلمانانو تعداد تقریبا 40 ته ورسېد، د سړو تعداد، او 11 ښځې وې، 40 سړي او 11 ښځې. او دا هغه سخت وخت و چې دې مسلمانانو له د مکې کافرانو به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول. نو حضور پاک دار ارقم ورته وایي، دا صفا غونډی چې ده دې سره خوا کې دا کور و. د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه د صحابي په کور کې دیره شو. دی یو مرکز شو د اسلام او دا د دین د دعوت یو مرکز شو چې څوک به راتلل او مسلمانېدل به هلته به تلل. نو یو ځل د مکې کافرانو میټینګ راوغوښته چې دا مسلمانان خو رانه یو کس زیاتېږي. لوی خلک رانه لاړل، لکه دې وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی د حضور پاک ترو. دا خو رانه یو تکړه ځي او مسلمانېږي، دا مسلمانان به راته ګڼ شي. نو چې ګڼ شو بیا به ورسره څه کوو، څه علاج به کوو. یو کس پکې دا تجویز ورکړه چې داسې کار دی چې مون ختمول پکار دی. مون ختمول څه؟ وایي دا سړی وجل پکار دی، حضور پاک یې یاد وی وجنې به یې څوک، ځکه د نبي علیه السلام قوم ډېر مضبوط قوم و بنو هاشم. په ټوله مکه کې د دې نه مضبوط قوم، اصیل قوم او تکړه قوم بل نو. نو دا به قانون و چې د قوم سړی به دې مړ که نو که په دین کې به ورسره قوم ملګري وکړي نو ولاړ به ورسره. کلک مضبوط طاقتمن قوم دی بنو هاشم د حضور پاک قوم. نو وجنې به یې څوک؟ ټول غلي شو، چا غږ نه کو. حضرت عمر پاسېده او توره یې راوویسته. قبایلي خلک و تورې به ورسره وې او دا کار به زه وکړم. تاسو کښېنئ دلته او اوس په لږ ساعت کې زه ورځم او د حضور پاک نوم یې واخلئ چې د هغه سر درته هم دلته راوړم. بس ټولو ورته زندهباد ووې. هغه زمانه کې چې څه زندهباد، او ټولو ورته لاسونه وپړقول چې واقعي ستا غوندې تکړه سړی او مضبوط سړی او پهلوان سړی دا کار کولی چې زمونږ په شان بزدل یې نشي کولی. توره یې واغېسته او راروان شو او غصه دې سترګې سرې دي او په دې سوچ کې دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به زه کوم ځای کې ګیرم. په لاره یو صحابي دی، پټ مسلمان دی، نعیم ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه، مخې له ورغی. هغه ورته وایي این یا عمر، چېرته روان یې؟ پې پوه شو. ده ته خو پته نه وه چې دا نعیم مسلمان دی. وی یره دا محمد وجنم نن یې نه پرېږدم صلی الله علیه وسلم. بس نه د ده علاج هم دا دی چې دا ختم شي او دا توره مې نن راغښتې ده، پرېږدم نه، یا به زه مړ کېږم او یا به دې وجنم. خو پټ مسلمانو. هغه ورته وی عمره په قلار کښېنه، خلک دې پې ورچوي، جګړه دله ګوري او د هغه د قوم مقابله ته نه شي کولی. سبا به قوم در پسې د هغه ټول را پاسي، بیا به څه کې؟ زه د خیر خویم، زه دې منې کوم چې مه کوه دا کار. عمر او دې ګرم شو. ده وی نه ځم، هغه ورته یې مه ځه. بس عمر پې پوه شو چې دا سړی چې ما منې کوي دا پټ ته د ملګری دی او دا پټ مسلمان دی. وی داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی، مسلمان ته به صوابي وي، دین بدلون کې
کم جوړ دین بدلېدو والی او دین دې بدل کړی دی هغه او ګواښ یې واپسې وکړه توره ورته نیغه کړه هغه ورته ما پرېږده خو چې د کمې ډیوې رڼا وجنې او کومه ډیوه وجل غواړې د هغې ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ورشه ستا خور مسلمانه ده او ستا اوښې مسلمان دی نو که په ما مه راځه ورشه په هغې ورشه نو دا خو عرب و دوی کې خو غیرت ډېر زیات و بس اراده بدله شو نیغ لاړ د خور کور ته د خور نوم یې فاطمه و فاطمه بنت الخطاب او د اوښې نوم یې زید ابن عمرو ابن نفیل و هلته لاړ او اتفاق دا دی چې هغې دغه وخت کې په کور کې دننه ناست و دروازې بنده کړې وه او یو سړی وله راغلی یو صحابي هغه ورته قرآن شریف ښایي د هغه نوم حضرت خباب رضی الله عنه پټ په کور کې دننه دې چې دروازې له ورغې او غوږ یې کېښود نو د دننه قرآن شریف اواز واورېد وایي دا خو خبره ټیک ده دا خو دلته کې د هغه پیغمبر خبرې خو دلته کېږي هغه چې کوم قرآن دی او کوم کتاب دی خو زما د خور کور کې لوستلی کېږي بس زر یې توره راواغېسته او د تورې په هغه موټی باندې لګیا دی او د دروازه په درز درز وي او اواز کوي ور لرې کړئ تاسو صابیان شوې ور لرې کړئ او خې پوه شو چې عمر خو راغی هغه استاذ ته وی حضرت خباب ته وی ته مهرباني وکړه کوټې ته ننوځه ځان پټ کړه چې د کټ لاندې یو ځای کې پټ کړه په تا غوزار ونه کړي او زه یې وښیم او دی خور ده مونږ به سره راکاږ مونږ نه شي وجلی چې دی ور ننوته نو دی اوښې ته زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته دا د لومبو نو مسلمانانو نه او لس کسان چې حضور پاک د هغې نومونه اخیستي په یو مجلس کې مبشرین بالجنت تیره جنت زیری شوی دی شاټلس ورته وایي لس کسان ټول صحابه هغې متعلق راځي رضی الله عنه ورضو عنهم چې الله پاک رضی الله عنهم د دې نه راضي دی علما د دې نه معلوموي چې ټول جنتیان دي لیکن شاټلس چې ورته وایي د لسو کسانو نوم حضور پاک په یو مجلس کې اخیستی دی یو پکې د حضرت عمر د اوښې دی زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم هم پکې دی زید نه د تیر وتم سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دې نوم کې زه خطا شو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدریم دی بدر کې هم شرکت کړی دی او په هغه لسو صحابو کې نوم هم دی صاحب من چې ورغې دی اوښې سره مشتو ګریبان شو او د تورې دا موټې نه دی په دې وهي او دی خو زورور و ما خو تاسو ته ووایي چې په هلکانه کې د یو پهلوان او مضبوط انسان مضبوط او کلک وجود یې ها زه ستاسو پیغمبر پسې مرګ پسې ګرځم او تاسو د هغه دین قبول کړی دی د پلار او د نیکه دین هم پرېښی دی دا خور یې ورله د خور نوم یې فاطمه او د دې اوښې سعید ابن زید او د دې خاوند په منځ کې د دې رور په منځ کې خلاصې کو د دې خو غوسه و لاس یې اوچت که او د خور له ښه مضبوطه سپېړه ورکړه چې ته هم مسلمانه شوې ته هم صابیه شوې ته هم دین پرېښی دی ته لا راځې مانه او خاوند خلاصې داسې سپېړه یې ورکړه دونه مضبوطه چې د هغې مخ وینې شو او داسې مخ وینې شو چې هغې داره وواله یو معمولي وینه روبېږي یو بعضې وخت کې دومره سخت ولګي چې هغه داره ووایي هغه داره یې وواله او هغه نیغه د عمر په مخ ور پرېوته بس خور ورته وایي عمره لاس اخلاص موږ د پښتنو خبراته کوم موږ وایو لاس اخلاص او توره دې تېره عمره څه چې دې خوښی کوه توره در سره ده زم درته مخامخ ولاړ یم زما خاوند هم ولاړ دی څه چې دې خوښی کوه تکړه شه او بالکل زم مسلمان یم زما خاوند هم مسلمان تا کم غیرت دی ما کم غیرت دی تا چې د کمې مور په خېټه کې لتې والی دي ما هم د هغې مور په خېټه کې لتې والی مور یې حنتمه نوم حنتمه او عجیبه دا ده چې مور یې د ابوجهل د تره لور وه دا خو یو قومیان خلک و که نه د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق حنتمه بنت هاشم او ابوجهل عمرو ابن هشام او دا دواړه د دې مور د نوم هاشم دواړه د مغیره زامنو او مغیره د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري نو مور یې د
ابو جهل د تر لور وه داسې ده لکه چې هغې مامۍ د مور یې د تره زوی د مور د تره زوی ته خلک ماما وایي د مور د طرف نه مضبوط قوم دی د پلار د طرف نه مضبوط قوم دی نو فاطمه ورته وي خور ورته وي عمره تکړه شه څه دې خوښۍ کوه د ده نه یریږم نه د نه تختم نه زه راته دروغ نه ویم زه مسلمان یم او زما د خاوند نه مسلمان دی او توره د سره تکړه چې څه دې خوښۍ وکړه او خور یې وجاړله سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په مخ یې وینې روانې شوې او د ده باندې هم د خور وینه پرېوته خو چې د هغه د خور سترګو ته وکتل او د خور جړا ته وکتل او هغه وینې ته وکتل چې د خور نه وینه هم روانه ده او هغه دار احساس کړي د ده په مخ هم پرتې وې نو له کې رحم راغی فورا پړه کې موم شو موم په زړه کې رحم راغی او رحم راتلو سره توره اخوا کېښوده او دې خور ته وایي وې ده دا خبرې به پرېږدو خو تاسو یو بل ته څه وې راته ووایه هغې د سورت طه تلاوت کو د قرآن شریف ما ته هغه ستاسو قرآن لږ ووایه بس حضرت خباب وایي چې زه پوه شم چې د رسول الله مبارک د شپې بیګانې دعا قبوله شوې ده صحابه راغلل او نبي علیه السلام ته ودرېدل وایي د الله رسوله د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو دوو کسانو نه د یو نوم عمر دی ولاره ترې نه شو تللی وکنزل کوي وینا کوي وهل ټکول کوي او د بل نوم عمر ابن هشام دی ابو جهل نوم عمر و عمر د عمر او د هغه عمر دې دوه نه تنګ یو د دواړو جهانو مبارک سردار لاس اوچت کړ وی اللهم اعز الاسلام باحد العمرین خدای په دې دوه کې تغلیب د ده نوم له ورکړه طالبان پې پوهېږي خدای په دې دوه عمر او عمر کې یو کس مسلمان کا او اسلام پې مضبوط کا دا دعا د شپې رسول الله مبارک کړې وه حضرت خباب پوه شو چې د حضور پاک د شپې دعا قبوله ده ځکه چې عمر اواز وکړ چې تاسو سوې ما ته ووایئ قرآن هم ما ته ووایئ نو حضرت خباب د کوټې نه راووت او راتلو سره وایي عمره انصاف وکړه ای عمره تا نه د انصاف توقع لرم د انصاف تمه ده نه لرم انصاف وکړه ته چې د کم سړي په مرګ پسې روانې زما قسم په خدای چې هغه بېګا تاله د خدای په دربار کې جړلې دی او دعا یې کړې ده د هدایت تا د دوزخ نه امان غوښتلې بېګا خدای ته جړا کړې ده الله ته فریاد کړې تاله خدای ته جړلې دي او په جړا کې دله دعا غوښتله او د خدای بنده د انصاف ته چې ته د هغه مرګ پسې ګرځې څوک چې د چا اسلام غواړي دا د هغه خیر خوی ګورې د هغه سره مینه دا د هغه محبت یې ورسره چې دا دعوت ورکوي چې مسلمان شه اور نه بچ کوي همیشه د دوزخ نه بچ کوي اما قسم دې ګورې رونو درته قسم خورم چې د عالمان ستاسو خیر خواهان د دوی کار څه دی تا له دین دعوت درکوي تا د خدای د دشمنۍ نه بچ کوي تا ته نیکي ښایي تا ته ګناه ښایي چې ځان ته وساته تا ته صلات تسبیح ښایي تا ته مونځ ښایي تا ته وایي درود شریف وایه تا ته وایي ذکر کوه تا ته وایي مونځ کوه تا ته وایي جمع کوه جمع مه پرېږده تا ته وایي د مور پلار حق خیال وساته تا ته وایي د ښځې سره ظلم مه کوه ښځو ته وایي د خاوندانو سره ښه سلوک کوه تا ته وایي د ماشومانو په سر رحم وکړه ماشوم ته وایي د مشر قدر کوه عزت کوه جګړې مه کوه سود مه کوه شراب مه څښه د ګناه نه ځان ساته رښتیا ووایه دا خیرخواهي ده او که دا دشمني ده دا خیرخواهي په جنازو کې تاسو ته لګیا دي په جمعو کې تاسو ته لګیا دي په اخترونو کې تاسو ته لګیا دي په صلح روغه کې تاسو ته لګیا دي او کوشش کوي چې د خلکو ته د پیغمبرانو واقعي ذکر شي او دوی ته د ابوجهل او د پخوانو ظالمانو کافرانو واقعي ذکر شي چې خدای تباه کړي چې دوی ویریږي او دوی ځان د هغوی د عمل نه بچ کړي دې ته د پیغمبرانو واقعات ذکر کوي دې ته د صحابه واقعات ذکر کوي لکه څنګه چې قرآن شریف کې الله قصص او واقعات ذکر کړي دي چې دې پړونو کې نرمي پیدا شي دا د علماو کار نو ستا غټ خیر خوا هغه نه دی چې تا د مال درکوي او تا له تجارت درکوي ستا هغه خیر خوا نه دی چې تا سره د دنیا دپاره دوستانې کوي ستا هغه خیر خوا دی چې تا ته دین ښایي او د دین په بنیاد در سره مینه کوي دا عالمان دي مدرسې یې درته جوړې کړې دي بچي د خدای پاک د هغې په برکت حافظان کړل بچي د خدای د هغې په برکت عالمان کړل دعوت و تبلیغ سلسلې یې درته شروع کړې دي هغه خلک چې مونځ بیا نه پېژن دعوت و تبلیغ د برکت نه خدای پاک هغې ته منځونو باندې پوه کړل هغه ښځه چې پردې به یې نه وې نو هغې له خدای پردې ورکړې
قسم په خدای د غټو غټو جرنیلانو او د افسرانو بچي خدای پاک د دې عالمانو د مدرسو د برکت نه حافظان او عالمان کړل. لوی لوی نوابان او لوی لوی خلق دي چې نن ورشه د هغې بچي د حفظ په مدرسو کې داخل دي. جنکې خدای عالمان حافظان کړل. نو دا عالمان ستاسو خیرخواهان نه دي؟ یو خبره ته په دې کې زم نن کومه چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی. بس ټچ موبایل خو ما سره شته، ټچ موبایل خو د علماو سره شته، خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوي، مثبت کار پې ولې نه کوي؟ خدای چې صحیح کار پې ډېر کوي. داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه، د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس کولی شم ما ډاونلوډ کړي دي او زه ترې فایده لرم. داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته. چې ته په مصر کې مخطوطات یو مخطوطه د خط لیکل شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق لري، پرون ماله مخې له راغی مې ځان ته ډاونلوډ چې هغه لا پرست هم نه دی راغلی. یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی لا پرست هم نه دی راغلی. مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې او چاته فوټو اخیستې او په نېټ یې ورکړی. دا فایده دی وال د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلق دین پورې ټوکې کوي د هغې مقابله پې وکړه. دین پې خلکو ته ورسوه، قرآن پې خلکو ته ورسوه، سنت پې خلکو ته ورسوه، د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه. نیمګړې نه، نیمګړې کلیپ نه، بعضې ته نیمګړې والي فساد شو جوړ دي. خپل تجارت پې مخکې وکړه، خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه، د خپل دکان اشتهار پې مخکې وکړه، د خپل تجارت پې وکړه. نو نن سبا ټیک ټاک څه شی دی؟ بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې تبۍ شروع به دی ټیک ټاک. جنکۍ بربنډې کړې، هلکان یې بربنډ کړل. هلکان او جنکۍ یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل. ډېرې جنکۍ د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړې. دنیا تباه کړه دی او ډېر خلک نن ږیره به یې خریلي یې، بعضې ږیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی. ابه مولا پسې لګیا دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره مو ځي. هر عالم د خولې نه د ټوکې خبره وځي. د ګپ خبره مونږ کوو، مونږ به یا بشیر جان هم یادو، امین هم پکې یادو، کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده، خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و، مونږ نه لږه تیزي وشي. هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل مولا د بل مولا او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې ده، هغه پسې به ولګي. بعضې وخت انسان د خطا شي، یا یو مرجوح قول ووایي، یا یو ضعیفه خبره وکړي، یا یو خوب هغه لیدلي هغه خوب ذکر کړي، صاحب په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی. بعضې خلک خپل ځان مشورول غواړي. نو جومات کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه. بیت الله کې غول مه کوه، په دې ځان مه مشوره وه. او بعضې خلک د دې ټیک ټاک او د یوټیوب په ذره پیسې ګټل غواړي. نو ظالمه د مولا په بدعت یې پیسې ګټي. عالم په خلکو کې سپک او د عالم بېعزتي وکړي. ولې چې عالم دې بېعزته کړه، رښتیا ووایي چې ما څوک بېعزته کړي او په ما کې څوک عیبونه راوباسي، تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بېکاره مولا دی. نو نقصان چا ته ورسېده؟ زه پې پیسې نه علم، نقصان دین ته ورسېده. یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ، نو خلک به دغه مولا خبره نه اوري. نو نقصان چاته شو؟ مولا خو تا نه د دنیا خبره نه کوي، دین خبره کوي. نقصان د دین ته ورسېد. د دین ستنې غورځئ، ږیره به یې خریلي، اجرا غوندې شکل به اجرا، او به هم لګئ په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګیئ. هلکه ځان خو لاول ټیک کړه، ږیره خو واجب ده، خو پرېږده. تا نه زه تپوس کوم سهار دې لمونځ کړی دی او که دې نه دی کړی؟ والله که دې کړي. په کلبونو کې به جنکو سره لوبې کوې، او بعضې سړي به پټکې هم په سر کړي، 15 ګزه بیا د شیخ الاسلام ږیره هم پرېښي، اب هم لګیئ. مولا دا وایي، مولا دا وایي. خوارشي سود پسې ولګه، دنیا په سود پرته ده، حرام قطعي دي. خوارشي خلک جنکۍ لکان بربند شو په کلبونو کې. دا ذکر که چې خلک جنکۍ بچکا لکان بچکا، کشرکول بچکا. ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د هلکانو د جنکو هغه بد حال شروع دی چې زه راته ویلی نشم. په هسټلو کې ظالمه دا راوباسه خلکو ته. خلک پوه که چې د خلکو هلکانو جنکۍ بچ شي. راشه وګوره خلک په دوکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر څیزونه خرڅوي. ورشه سوچه پی مال پیدا کا، سوچه مساله مال پیدا کا، سوچه چې وی به خو ډېره کمه. دا خلکو ته راوباسه.
دا چې کوم پوره حرام دي ښځو سره ظلمونه کېږي بې ځایه طلاقونو کې دا خبرې په ټیک ټاک ور وباسه د ښځو حقوق د ماشومانو حقوق ورشه مور او پلار نه هلکانو سپي جوړ کړي دي دا خبرې وکړه په ټیک ټاک نو چې کوم په معاشره کې ګندګۍ دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب څیزونه دي او د هغې روکتام پکار دی دا خبرې څوک نه کوي ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي نو ای ظالمه د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي که تا پټکې ولې نه په سر کړې که تا پنځه شپېته ګزه ولې نه پرېښې په ټیک ټاک ناست یو زه حق وایم او زه مولا پس دا حق دی دین شرمې د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره دا به نه کوئ موبایل به ښه استعمالوئ غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ غلط هم استعمال کو زما په خدای قسم دا موبایل دا ژبه دا سترګې دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي او دا علما دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د اصلاح د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پېښ کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله ما خو د دین خبره کوله ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم په ما په ټیک ټاک لګېدلې ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې ښې خبرې هم خورئ ښه کلیپونه هم خورئ او بعضې پکې لا بل چلو کې ما به یو خبره کړي په نیمه کې به یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې ځکه چې سړی نشې ګډې وړې وي نو دا یو ټکي ته راولي چې الله خو په قرآن کې چې مونځ ته مه نږدې کېږي لا تقربوا الصلاة هغه سکاره پرېږدي نشې والا ټکي نیمه کې وواو دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي او ما به سمه خبره کړې څوک به مې یاد کړې نه هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکې د پلانکې اپریشن کوي لکه زه ډاکټر یم زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم زما څه کار زه د ټولو علماو قدر کوم زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دا زما زه یم چې ښکل مې کړی چې ماشومانو ته ناظره ښیي ناظره دا هم لوی مقام لري چې تا ته امامتي درکوي صرف امام دی دا هم د لوی قدر خاوند دی چې کوم تا ته مدرسه چلی هغه په کور کې ستا خویندو لونو ته قرآن ښودلی کېږي په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشنونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم زما خو د ایمان دی چې کوم عالم د دین خدمت کوي دا زما د سر تاج دی تاج خیر خبره نه لرې لاړه رونو خو لیکن حضرت خباب ورته سوي حضرت عمر ته وی عمره خیر خوا مه وجنه ته چې د چا وجلو پسې دی په الله قسم چې هغه بېګا ستا دپاره الله ته جړلي دي او ستا د ایمان سوال یې کړی دی په دې سره نور هم لږ نرم شي وایي ښه ما ته وښایه که نه تاسو څه وې دا خور ته وایي خور ورته وایي نه هله هغه نه شم درکولی هغه قرآن شریف ته پلیت یې وایي زه څه وکړم وایي لامبې زر غسل خانې ته ننوت په ځان یې کوزه منګې راوړم او ویې لامبل وایي اوس خو راته واوروې که نه نو هغه ایتونه یې ورته واورول او اتفاق ته وګوره هغې کې دا آیت مخې له راغی چې آمنو بالله ورسوله د الله او په رسول ایمان راوړی وایي ما بوځی حضور پاک هلته رسول الله مبارک ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر تورې په لاس ستا مرګ پسې راوتی دی تورې په لاس او حضرت حمزه رضی الله عنه توره واغېسته او د دار ارقم مخې ته ودرېده حضرت حمزه هم پهلوان و توره یې واغېستې وه وی عمر به څنګه راځي زه به مړ یم چې زما درواره مری له به د هغه توره راورسي په دې وخت کې جهاد فرض نو دې وخت کې اقدامي چې په بل سره ته جهاد کې دا منو او دفاعي منو چې په تاسو غزار کوي هم به جواب نه ورکوي دا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی حضرت حمزه له تورې ته واغېستې حمزه توره دې خوا عمر که په ښه نیت راغی مرحبا او هرکلی به ورته وویل او که په غلط نیت راغی د عمر په توره به تې دا سر وه واقعي زموږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر بهادر انسان
صحابه وی ما رأینا اشجع منه، وی موږ د رسول الله مبارک نه بهادر انسان بر نه دی لیدلی. یو موقع کې چې د رسو شوی نه دی، بعضې موقع کې به صحابه لږ منتشر شو، واره واره به شو، لیکن رسول الله مبارک په میدان ولاړ، یو قدم نه دی رسو شوی. چېرته دی کې حضرت عمر ورغی، سنګ ورننوت په کور باندې. رسول الله مبارک ورغی او عمر یې د دې ګریوان نه کلک ونیو. عمر په څه نیت راغلی؟ وایه په کومه اراده راغلی؟ هغه وی د الله رسوله د اسلام په نیت، د ایمان په نیت. فورا یې کلمه شهادت، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. دا گواہی کوم چې الله یو د شریک نه لري، ته محمد صلی الله د خدای بنده او د خدای رسول. د عمر نه چې وروسته بیا تپوس وکړ، وی عمر چې د رسول الله مبارک لاس تا ګریوان راغی، دغه وخت څه کیفیت و؟ حال قسم په خدای د حضور پاک لاس زما ګریوان راغی، د سر د ویښتو نه خپو پورې خولې خولې شو. اسلام میړه کې نورم مضبوط شو. عمر دا ته څه کې؟ دا ته څه کې؟ دا خو څه خیر خوا دی، کفر و شرک لرې بچ کوي. دا ته څه کې؟ دا کیفیات زما ډله رالل چې هغه اوسه پورې زما پړه کې نشته. فورا حضور پاک سره چې څومره صحابه وو په دار ارقم کې ټولو دا خوشحاله نه وي. الله اکبر. په مستدرک د حاکم کې دا حدیث شته او په ابن ماجه کې شته. ابن ماجه کې مو ګوره دا شته حضور پاک فرمایي استبشر اهل السماوات باسلام عمر، چې دلته صحابه یو بل مبارک باد ورکوي، مبارک شه عمر مسلمان، او په اسمانونو کې فرشتي یو بل مبارکي ورکوي. رسول الله مبارک وینا ده مبارک مبارک، خوشحاله شه عمر مسلمان. مراد رسول الله. الله اکبر. نور خلقو د پیغمبر اراده کړي، پیغمبر د عمر اراده کړي، الله عمر مسلمان کا. مراد رسول الله صلی الله علیه وسلم. او په ایمان باندې پس اسمانونو کې فرشتے یو بل ته مبارکباد ورکوي، یو بل ته خوشاله زیره ورکوي. عجیب کیفیت ته. یو څلوېښتم مسلمان شو، څلوېښت مخکې یو څلوېښتم مسلمان، یولس ښځې ته مخکې مسلمانانې دي. په دې تعداد کې لږ اختلاف شته. او بیا ورتلو سره د الله رسول دین خو حق دی اسلام. یا عمر بالکل الله په سچ پیغمبر لګل، اگر چې دا خلق به دشمنی کوي، دا خلق را سره مخالفت کوي، الله چې الله رښتونی رسول ویزا خو چې حق دی نو بارو میدان. عمر ماته لا حکم نه دی شوی نه وضو. مسلمانان وسره ووت. حضور پاک دوه صفه جوړ کړل، دوه قطاره، دوه لاین. د یو لاین په سر حضرت حمزه ودرو او د بل لاین په سر عمر ودرو. ورال البیت الله لا خلقو قتل چې عمر خو مونږ لېږلی دی د پیغمبر په سر پسې، اخو هغه دی د مسلمانانو لیډینګ کوي، اخو د مسلمانانو د صف مخکې د قطار په سر کې ولاړ دی. بیت الله لراله، بیت الله کې توره داسې وړقوله. که څوک مې پیژني خو ټیک ده، که څوک مې نه پیژني فانا عمر بن الخطاب، د عمر ابن خطاب زوی یم، ما ایمان راوړی دی د حضور پاک سره. او که چا کې زورې را میدان ته دي شي او د بیت الله په مخ کې په زوره لومبۍ کلمه دووې چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعض علما وایي په دې وجه ورته د فاروق لقب ورکړی شي، د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکي، حق ښکاره کوونکي. او صحابه څه وایي؟ وایي موږ ډېر کمزوري وو، ډېره جزان وو، ډېر بېکسه وال به خلکو به وهلو، تر هغې پورې چې عمر مسلمان شو.
چې دې په کومه ورځ مسلمان شو، اسلام مضبوط شو، مسلمان مضبوط شو. ما وی ولې؟ حضور پاک دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرین. خدای په دې دوه کې یو مسلمان کو اسلام لپی عزت او غلبه ورکا. اسلام غلبه پیرال د اسلام حالت. او بیا د هغې نه پس چې کله هجرت کوي، حضور پاک صحابه ته وی لاړ شئ مدینې منورې ته هجرت وکړئ. پټ پټ به صحابه تلل، یو به پټ پټ وته، ولې چې مکې کافرانو پرېښودل کم دی. هغې خدا فیصله کړه چې حضور پاک وجنو. لیکن حضرت عمر چې ځي نو راغې د بیت الله طواف یې وکړو، تورې سړی تورې داسې وړقوله. ای خلکه، عمر هغه کس نه دی چې پټ ځي هجرت کوي. زه ښکاره روان یم هجرت کوم، که چا کې زوري میدان ته دی شي. ولاړ لاړ مدینې منورې. مدینه منوره کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول جهادونو کې شرکت کړي. بدر کې پیش مخکې د بدر په قیدیانو کې او یا کسان قیدیان چې کله ونیولی شو، هغې کې مشوره کېده چې دې سره څوک او هغه ټول پکې د مسلمانانو نږدې خلک وصیب. رسول الله مبارک پکې تره دی عباس، یو یې پکې زوم دی ابوالعاص، د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې زوی دی، د حضرت علی رضی الله عنه پکې رور دی عقیل، تره دی عباس، د حضرت عمر پکې ماما. داسې خلک دي چې هغه ټول نږدې دي، چا پکې رور دی، چا پکې زوی دی، چا پلار دی، چا تره دی، دا ټول نیولي شوي دي. مشوره کېده د قیدیانو سره څوک. اکثریت دا فیصله وکړه چې د الله رسوله وجنو یې نه، زمونږ تربوران دي، زمونږ رونه دي، زمونږ څوک چا پلار دی پکې، چا زوی دی پکې، وجنو نه. خدای به مسلمانان پیسې به ترې والو، جرمانه به پې کېدو، پیسې به ترې والو. هغه پیسې باندې به مونږ د جنګ دپاره سازو سامان والو، جهاد له زمونږ به په کار شي. سارې د حضور پاک خوښه شوه، خو لا فیصله یې نه وه کړې. عمر سر ښکته کړی. عمر ووایي تا خو څو نه وې، د الله رسوله زما په خبره مسې عمل نه کېږي، څه له ویم؟ ویل نه، ته خو خبره وکړه که نه، خو مشوره ده، مشوره کې خلک د غله نه خبره راوباسي. بیا چې اکثریت څه وایي په هغې به فیصله کوو. ته څه وایې؟ وایي زه خو دا وایم چې دا خوشې پرېښودل نه دي پکار، دا د اسلام او د دین دشمنان دي، دا ټول وجل پکار دي. او داسې به یې نه وجنو چې د چا پکې څومره نږدې رشته دار دی هغه به وجنې. زما پکې ماما دی او ډېر نږدې ماما مې دی، ما سره ډېره مینه د ماشوم یې لوی کړې، زه به هغه ووجنم په الالو مې. او د حضرت علي پکې رور دی عقیله به خپل رور حلال، ابوبکر به خپل زوی حلال کړي. او د الله رسول ستا پکې تره دی عباس او یو دی زوم دی، ته به دا دواړه وجنې. مونږ الله ته وښایو چې ګوره ستا په مقابله کې مونږ هېڅوک نه منو، نه ماما پېژنو، نه زوی پېژنو، نه تر پېژنو. حضور پاک مسکې شو، ورته یې عمر ډېره سخته خبره دی، ډېره سخته. هغه سره صرف یو کس د عمر سره په دې رای کې، نو ټول وی چې نه پرېږدي او فدیه ته یې اخلي. وی پرېښودل او فدیه ته یې واخېسته. لیکن قرآن شریف د حضرت عمر د رای مطابق نازل شو، ما کان لنبي ان یکون له اسرى حتی یسخن فی الارض. خلاصه دا چې پیغمبر نه مناسب دا دی چې قیدي دې اونیو نو دا وجل پکارو. مطلب دا چې د عمر رای هغه صاحبه وه، ټیک وجل پکار. بهر کې فرونو دا تاریخ د عمر دا برته انشاءالله آینده جمعه کې ویم انشاءالله العزیز. 13 جمعه د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق څه ضروري خبرې کړې وې. ولې چې عمده میاشت د دې لومبې تاریخ د حضرت عمر رضی الله عنه د وفات ورځ ده، او د هغه مرګ د مسلمانانو دپاره یو ډېر لوی مصیبت و. او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ایمان او اسلام، د اسلام او د ایمان او د مسلمان دپاره ډېر لوی عزت او برکت. ځکه د حضور پاک وینا ده، دی نه دی ویلی چې یا الله عمر مسلمان کې، دی نه دی ویلی. داسې لفظ یې راوړی دی چې جامع لفظ دی. خدایا اسلام ته په دې دوو کسانو کې په یو عزت ورکې، غلبه ورکې. هغه څوک شو
هغه حضرت عمر فاروق. نو چې اسلام له غلبه شو نو ایمان هم پکې راغی او د اسلام دپاره خپل طاقت استعمالول هم پکې رالل او مقصې وشوه چې خدای پاک د دې عمر په ذریعه او په برکت اسلام له ډېره ترقي او ډېر لوی عزت او غلبه ورکړه. صحابه په خپله وی تر څو چې عمر ایمان نو راوړی نو موږ ډېر کمزوري وو او چې عمر اسلام راوړو نو موږ تکړه شو، موږ مضبوط شو. ما ویلو چې کله هجرت وشو د هجرت نه پس چې څومره جهادونه شوي دي په ټولو کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه شریک د یو نه دی پاتې شوی او په جهادونو کې ښه مضبوط همت، ښه تکړهوالی او ښه بهادري ښکاره کړی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدې ملګری پاتې شوی. حضور پاک چې صحابه وی چې کله به نبی علیه السلام جمعات ته راغی او حضرت ابوبکر ته به وکتل یا حضرت عمر ته رضی الله عنهما نو مسکې به شول او هغوی به موته مسکي شو او کله به چې دوی رالل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به ملاقات کو نو حضور پاک به ورته مسکې شو او دوی به مسکي شو. یو موقع کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په کور کې ماشومان جنکۍ وې هغوی تنبل وو. که د خوشحالۍ په موقع ماشومان جنکۍ تنبل وی خیر دی پروا نشته. صرف دومره چې زمونږ فقها لیکي وی تنبل چې وی نو ګونګړوګان دی پکې نه اچوي، ځکه په یو حدیث کې د ګونګړوګانو د شړنګارو نه منع راغلی ده. نو بغیر د ګونګړوګانو نه که څوک تنبل ماشومان وی بلکې زمونږ بعضې فقهاو شامل لیکلي دي چې په دواړو لاسونو دې نه ډبئ، یو لاس باندې دې ونیسي او په دې بل دې وله ډب ورکوي. دا د خوشحالۍ په موقع، د واده په موقع، د اختر په موقع دا خیر دی، دا جایز دی، دا خو خوشحالي ده او جنکۍ او زنانه په دې خوشحالو خوشحالیږي. حتی که مشران جنکۍ زنانه په خپل ماحول کې دننه تنبل وی هغوی هم والی شي یاره چې سړي ورسره نی او اواز یې عورت دی چې اواز یې بارو نه ځي. ماشومان جنکۍ وې هغوی لګیا وې وینځې وې هغوی تنبل وو. حضور پاک راغی اقصې لګیا دي خپل تنبل وی. حضرت ابوبکر راغی رضی الله عنه مقصې هغوی لګیا دي خپل تنبل وی. خو چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نو جنۍ تنبل زر لاندې کو د پاسه پې کېناسته پټې کړ. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی عمره وی ته چې کوم ځای ته راشې نو شیطان هم دنه تښتي. دا د دې یو طالبان ورته فضیلت جزي وی. دی مطلب نه دی چې د حضور پاک نه نه تښتي او د ده نه تښتي، دی د هغه د هغه هیبت اظهار وکړو چې ستا دومره هیبت دی. وی دا د زه ناستم جنۍ تنبل وو نو تنبل خو ټیک ته چې جایز دی، لیکن دا شیطان د دې شیطان خوښي. شیطان بیا د جنکو ته چې شابه سندرې ورسره ووایه، شیطان ورته بیا وی اواز هم اوچت کې، شیطان ورته بیا وی ګډام ورسره شروع کې. نو دا چونکې جایز خو دی خو د دې نه وروسته نور فسادونه جوړېږي، نو ځکه شیطان د جنکو او د ماشومانو پړونو کې دا غلط سوچونه بیا اچوي. د عمر هیبت ته اشارت دی، د هغه روب ته اشارت دی، د هغه دبدبې ته اشارت دی چې تا له خدای روب در کړی دی، تا له خدای یو دبدبه در کړې ده. وی زه ناستم دې جنکو تنبل وم، ابوبکر راغی او مغسې تنبل وم او چې ته رالې نو فورا یې تنبل لاندې که او د پاسه پې کېناسته. یو ځای کې دقسې جنکۍ وي دا حبشانې ماشومانې او په لاره کې لګیا دي ګړیږي او تنبل وی. خو وینځم دی او ماشومان هم دي جنکۍ دي او درومبی زمانه هم ده، رو رو به ادب زده کو نو تنبل یې وم. دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی
نو منډې کړې هغه جینکو تختې دی. نو حضور پاک او فرمایل وی انسانی شیطانان او جنی د ابلیس بچی شیطانان وی دا را تخکاری چې په دې کوڅو کې منډې ترړې وی. وی عمره تا سره بچته شیطان په لاره نه مرګري کېږي او که مرګري شو نو لار به دنه بدلی بلې ته به وړي. دا څومره لوی منقبت دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه عزت دی. دا د پیغمبر په دعا چې حضور پاک فرمایي خدایا عزت ورکې غلبه ورکې د عمر په لاس اسلام لا. نو د اسلام غټ دشمن خو شیطان دی ابلیس او د هغه بچي. نو د عمر روب په الله ور قایم کې د روب په ور واچي. یو ځل بیبیانو د حضور پاک نه څه څیزونه غوښتل مطالبې یې کول. خامخا د ښځو فطرت دا دی چې ښه جامه غواړي او کالي غواړي او پیزار غواړي. دا د دې فطرت دی. یو جوړه به وي او بله به غواړي. تاسو نه ګورئ په دې ودونو کې ښه بکس پې د جامو ډکي او چېرته لرې وادي د ترور د لور د ماما د لور بلکې لرې هغه پښتنو خبره په دوربین کې خپلي او تا ته به وایي مال یو درې څلور جوړې جامې راوړه او هغه جامې هم داسې جامې نه یو به په شل زره او په 10,000 او په 15,000 روپۍ کېږي. ښځې ستا خو جامې جوړې شته که نه په دې دومره نورو څه کې نه دا چې یو ځل څوک واچوي نو بیا یې نه اچوي. الله خدایه مونږ خو یې لاچو چې وشلېږي او زړې شي او ښځو ته دا یاد دي مې ګورې مونږ ته دا یادې نه مونږ ته د خپلو ښځو جامې یادې نه او هغوی ته یادي دا جوړه مې پلانکي وخت کې اچولې وه او دا ښځې دا جوړه په پلانکي وخت کې اچولې وه او دی پلانکي وخت کې اچولې وه او دی دا او بیا چې وادي نو دا جوړه دا د برات ته د جنج او دا د واده دروازې ده. خو د واده پر ورځ جنجي که نه هغې له به ځان له جوړی او دا د نکریزو د شپې ده پکې او دا ورپسې د میلمنو دروازې ده او دا د ولیمې ده او دا د خپې ارتې ده او دا د خپې تنګې ده. ځان له قصې پېسې جوړې کړي سړي غرق او تباه کړی او په دې کې ملا خوشحاله نه مینه او دا بشیر جان په دې کې هم ښځه غواړي. د خدای نیکبخته غلې کښېنه یو جوړه یې د وابې چې دوه به واچې بیا به دې په ترخ کې ګوتی د جامو نیولې او ښځې له بیا راوړی او خوند به لا ده وکړي چې هلته یې راته بار راوغورځوي چې دا دې ما له څه راوړل ورشه نور یې راوړه او ګرمي لا بیلی. نو د ښځو فطرت کې دا څیزونه پراته دي رونو. دا ګوره د هغې زمانې نه دا خبره شروع ده. د حضور پاک نه څیزونه غوښتل نو چې خلک شیخ غواړي نو خامخا اواز پورته شي نو اوازونه پورته و رسول الله مبارک ورته ناست و خندلې ورته. دې کې حضرت عمر رضی الله عنه راغی چې راغی ټولې چپ شو منډې کړې یو خپل کور ته تله بل خپل کور ته تله بل خپل کور ته تله. دا ام سلمه رضی الله تعالی عنها را د رشته داره وه. نو رسول الله مبارک وخندل. نو عمر ورته وایي د خدای رسوله خدای دې ټول عمر وخنده وه ولې دې وخندل؟ وی دا ټولې راغونډې شوې وې اوازونه یې راوچت کړي او زما نه یې څیزونه غوښتل خو چې تی ولیدې نو ټولو منډې کړې نو خندا دې پورې راغله. یاره د خدای پیغمبره پکار دي د مناسبه دا ده چې ستا نه ویریږي نو ما نه یریږي او تا نه یریږي چې تا نه ویریږي. ولې که زه خفه شم پروا نشته خو که ته خفه شوې الله خفه کېږي. لیکن د رسول الله مبارک ټیک ته چې د حضور پاک یو هیبت و ورسره حضور پاک له خدای صبر هم ډېر ورکړی. عمر کې خو هغه صبر نو بیا اواز ورکړه ای بیبیانو ته وایي د ځان دشمنانو تاسو خو د ځان دشمنان یې پیغمبر چې خفه کوی نو الله به درنه خفه شي نو ځان به خراب کې ما نه یریږې او د پیغمبر مبارک نه یریږې. هغې وله اواز ورکړه وی او تا نه ځکه یریږو انت افظ و اغلظ جبه دې مستغه ده اوړه دې مستغ دی په جبه م رټل کې او پړم او حضور پاک داسې نه دی د هغه جبه م نرمه ده او زړې م نرم دی. دا د پیغمبر مبارک مخکې به یې داسې کول ګورې رونو. دا یو په پیغمبر نه خفه کېدل دی او د حضور پاک احترام د بیبیانو په اړه کې نور مچول دی. نو دا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه له خدای پاک دا صفتونه ورکړي د حدیثو په کتابونو کې دي. ډېر لوی تاریخ یې د غټ جلدونه خلکو د عمر صاحب په تاریخ لیکلی دي او ما تاسو ته ویلو پوره درته نه ذکر کوم. داسې یو څو جلکې درته وایم چې تاسو ته دا معلومه شي
چې الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه دین سونه کار اغشته د په برکت خدای دین سونه خور کړی دی. کله چې د مسلمانانو خلیفه شو د حضور پاک د وفات نه پس انصار د مدینه په سقیفه بنو ساعده کې یو ځای شو، هغې ځان له مشر مقرره. دوی دواړه چا خبر کړل، دوی زر ورله چې خدای پاکه دا به څه کېږي چې ورلل، بس هغوی لا د مشر تقرري نه وه کړی. خیر هغې کې بیا نورې خبرې ته نه کوم، خو دومره ده چې حضرت ابوبکر رضی الله عنه هلته خلیفه شو او د هغه نه پس بیا حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خلیفه شو. ټول ومنه، هېڅوک مخالفت کې نه دي پاتې شوی. حضرت علی رضی الله عنه هم بیعت کړی، ټولو مسلمانانو بیعت او ابوبکر صدیق ته چا ویلي وی ته خو عمر خلیفه کې بادشاه کې وګوره ډېر سخت دی. مطلب دا چې دی خو به دا ټوله دنیا دا د خلکو برباد به کړي، دا خلک په لږه خبره غصه کېږي. ابوبکر صدیق ورته وفرمایل وی تاسو ته پته نشته د بادشاه ډېر لوی بوج دی چې دا بار یې په سر را پرېوت دی به په خپله نرم شي. هماغسې وشو، ډېره نرمي پکې پیدا شو او د مدینې په کوڅو کې به ګرځېده او دا به یې وی که چېرته یو سپی د فرات دریا په غاړه د تندې مړ شو نو د قیامت په ورځ به یې تپوس الله د عمر نه کوي. نو سپی ولې د تندې مري؟ دریاب شته او به دې تیوس کې کړ، یعنې اوبه شته او بیا هم د تندې مړ شو. په کار دا دی چې د مسلمانانو بادشاه دا د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي. انسانان خلاصه کې خو چې د ځناورو او د حیواناتو د خوراک هم انتظام وکړي چې د په بادشاه کې ځناور هم د لوږې مړ نه شي. انسان خلاصه کې زمارونو دا مونږ چې د خلکو ته وایو چې د خدای دپاره وکړې د الله دین ته متوجه شي او نیکان دیندار ځان له مشران کې د هغې وجه سره په زړه کې به یې د خدای یاره. که دوه کاره غلطه کوي نو اتاتیا خو به ټیکو کي که نه، که لس غلط کوي نو لس کم سل خو به ټیکو کي که نه. ورشئ وګورئ نن د لوږې د لاسه میندې او پلاران خودکشي کوي. ټیک د مالداري هم ډېره شوه، پخوا داسې مالداري نه وه لکه دا اوس چې دي. پخوا چا کره پرجونه نو، پخوا د چا دروازې پخې نه وې، که چا در دروازې باړوې نه په کوڅو کې، پخې کوټې د خښتو نه وې، کچه کوټې وې او هغې کې به یې دننه تیرونو له دغه ورکستنې ورکړې وې او سری به وې، سری دا خلک پېژني هم نه، او دروازې به وې او هغه دروازو کې به چوړو چوړ، په هغه دروازو کې دا قبضې نه وې، قبضې وروستو راغلې دي، هغې کې به چوړو، یو لرګی به بر او یو به لاندې و، نو په دې دروازه کې به یو امریک یو شی و، به بره یو ځای کې تاوېده او لاندې به تاوېده. دا قصې پسې کم ځای وې، دا اوس چې کمې نخرې دي. دا دومره جامې نه وې، د زنانو به د چیټ جوړه وه، د چیټ به یې ورته وې، او د سړو به د پاپلین کمیس او د سان به یې پرتوګ و. چې واده به یو نو د یو جوړه جامه به یې وه د غریبه، اب هم پرتوګ یو شان او کمیس په بل شان، چې ډېر مالدار به و د بوسکي کمیس په او د سان به یې پرتوګ و، د ښځو به د چیټ جامې وې. دا جامې وې دا اوس چې کمې دي. نو مالداري ډېره شوه، خلک بېشکه مالدار شو، لنټري کورونه جوړ شو. په ټول کلي کې به یو موټر دوه موټرې، زمونږ په ټول کلي کې دوه درې موټرې وې. اوس خدای پاک په کور کې که درې روڼې درې موټرې وله خدای ورکړې، موټر سیکلې خدای ورکړې. هر چال ښه خبره ده، د خدای نعمتونه دي الله دې هر چاله ورکړي. حج له چې به خلک راتلل، دوه څلور کسه به راتلل، په خدای چې د په دې سړک به ورته خلکو سیرې اچولې او دروازې به خلکو جوړې کړې. اوس عمرو هم خلک ډېر دي او شکر دی حجونو هم خلک ډېر دي. نو مالداري ډېره ده، لیکن رونو یو ټکې پکې واورئ، غربت هم بیا ډېر دی. داسې خلک هم شته چې د هغې غریبانانو د روزۍ درک نه لګي، د وړو بوجۍ ته محتاج دی. په ډېرانونو په خدای مې دې قسمي، په ډېرانونو خلک زړې ټوکړې راغونډوي او کاغذونه راغونډوي او خرڅوي. دا د بدې ورځې راغونډوي. ډېران له خو چې څوک ورشي نو سپېمې پټوي. او نن په ډېرانونو ماشومان بچې ګرځي، واړه ماشومان، ګلان ماشومان،
الکان او جنکې او بوډاګان او د ډیران نه ډوکې راغونډئ خرڅئ زړې ټوکرې راغونځئ او اخبار ما دا بچې څه کې په دی وایي کاک باباجي دا خرڅو بوډا سړی و ډېر زیات داسې غریب رپېده داسې لاسونه رپېدل او په ډیران لګي او د هغې نه شیدونه راغونډول دلته راشه باباجي دا څه کې وی دا راغونډومه یو زړه بوجی و د سیمټو په هغې کې اچول په دې څه کې وی دا راغونډوم دا خرڅومه ولې بابا څه مزدورۍ وی پاپړې خرڅوم خو څوک نه علي ښځه د ماشومان بچي دي هغې له دا انتظام روان ډیران باندې خو زما دا خیال دی چې داس غریب خو سوال هم کولی شي سوال نه کوي دا غیرتي دی یعنې راشئ نن الکان او جنکۍ په بازارونو کې ګرځي او سوال کوي مالدار خلک دي مالدار او د پیسې د ډیروالي دپاره نن په کوڅو کې ګرځي او سوالونه کوي او دا په ډیران ګرځي ماشومان او د ډیران نه راغونډول کوي دا غیرتي دي سوالونه نه کوي خو دا نار دی غریب دا د بچي نار دی دا د واړه نار دی ډېر خلک مونږ له راشي یاره جي چې ته کور بني چې مونږ پکې او دغه شو کورونه نشته که نه ولې یاره یو ځای کې دیره یو د کرۍ وسم نه کېږي اوس او باسي چې یو ځای چا باندې څوک کورونه د خلکو نشته نو غربت هم ډېر زیات دی مالداري هم ډېر زیاته ده غربت او فقر هم ډېر زیات دی او دا مو ولیدل ستاسو په دې نیټونو باندې چې خلک بچي خرڅوي بیٹا برای فروخت او بیٹی برای فروخت څوک اخلي مونږ خرڅو ولې نار یو درک نه لګي نن بادشاهي دا حالات دی زموږ مالدار تر شو خو مضبوط شو غریب برباد شو ټیکسونه ستاسو دي په بجلو کې او په ګیسونو کې هم ستاسو خولي دي او ستاسو وینې زوي دي او د مالداران یې خوري دا خلک یې خوري لګیا دي حرام خوري شروع ده ګنډکپي شروع ده 2 نمبر مال خرڅېږي سوچه پی بچه ته پیدا نه کړي هېڅ پروا نشته اندېر نګري ده د پیسو دپاره قتلونه شروع دي اجرت باندې وجل شروع دي ډاکې شروع دي د خلکو د جیبونو نه غلا شروع ده د خلکو د دوکانونو نه غلا شروع ده اندېر نګري ولې انصاف نشته یو راوله یو او د 400 په دې چوک کې د یو غل نه لاس پرې کا که تا په عمر کې دلته غله ولیده راشه زما دا مخ تور کا یو قاتل راونیسه او پېښور دی جناب پارک سره یا دا پخوا چې به ورته پیرپوس ځه دا چرګانو پخوا باچا خان چوک او یا دا څه شی دی دا سورې پل دقلته راونیسه دې بالۍ سر ته وخېږه او سر ته پرې کا که چا مړی وکړه راشه زما دا مخ تور سزا نشته پولیس غریبانان یې ونیسي هغې خواران ونیسي پولیس ته په دې کې هېڅ ګناه نشته زه خو پولیس ته په دې کې ګناه نه کوم پولیس یې ونیسي ځان د پاسه ورټوپ کړي غریبانان او سړی ګیر کړي عدالت ته ورپېښ کړي ځه بری شوې د 10 قاتل هم پرېږدي او د 5 قاتل هم پرېږدي پولیس وایي زما کار سره چې دې نیسمه سبا راته برید تاویي د تاڼۍ مخې ته ماته ګرځي ولې ونیسم رنګې هاتو گرفتار شي رنګې هات اقرار هم وکړي عدالت ته ځه بس بری عدالت ته ځه او بری هلته یې پرېږدي که وړومبی عدالت وله سزا ورکړي دویم یې پرېږدي که دویم سزا ورکړي دریم یې بری کړي انصاف نشته غټه خبره ده ګرفت شته پولیس یې نیسي انصاف بره نشته هغې په ځان لوبې وکړي غریبانان په کور ورتلل او هغې کې زنانه پولیس هم بوځي او ونیسي خو چې هلته عدالت ته بوځي ځه ما برې کړې تاړو څه کړي نه دي هلکه دا سړی چا مړ کړ ده چې نه دي کړی دا معلومات وکړه جج صاحب که نامړ چا کړ زه ده نه دي کړی مړ چا کړ مړ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه فرمایي وایي که په یو مړي کې د صنعا ښار ټول شریک شي په زرګونو خلک صنعا ښار کې دي او دا ټول د یو سړي په مرګ کې شریک شي وایي دا ټول به دوړه کوو مسلمان وینه ډېره زیاته خوږره ده خدای په نس خدای مې قسمي په حضور پاک فرمایي وایي مه کوه ګورې یو موټی وینه د
د ځان او د جنت په منځ کې رکاوټ مه جوړوه یو موټی وینه نن د 100 روپو دپاره او د 1000 روپو دپاره او د کنال دپاره او د مرلې دپاره مسلمان لګیا دی مسلمان وجه انصاف نشته حضرت عمر فاروق زمانہ کې د شوی وې داسې کنه حضور پاک فرمایلی وي داسې وخت به راشي چې د کوفې نه به یوه ښځه را روانه یوه ښځه او مدینې ته به راځي او یمن ته به ځي هېڅ یره به پې نه صرف په دې به یریږي چې شرم حمله ونه کړي او باقي د انسان یره به نه صحابه وایي مونږ ولیدله دقسې یو ښځه را روانه وه دا په سوونو زرګونو کیلومیټره مزل یې کو ما سوا د الله نه او د شر مخ نه د هېچ چا نه یېرېده امن راغی سکون راغی اطمینان راغی نشته امن د خدای نظام نشته د الله قانون نشته قرآن باندې عمل نشته نقصان ټول د انصاف په دغه ځای کې دی دا ما بری کړ هلکه دا څلور چې وجلې دي نه ده نه دي کړی ښه ده نه دي کړی نو چا کړي بل سړی پیدا کړه دا ستا ذمواري ده 10 کاله به کیس چلېږي نن تاریخ دی او سبا تاریخ دی او شل چې د خلکو د سترګو نه دا شی وځي او د خلکو د سترګو نه دا خبره یېره شي دله نه ختم بری شه ځه او بیا چې بری شي خلک مبارکۍ راولي مبارک ولې څلور یې وجلې دي که هغه لمزم د لمزم چې کوم وجلې شوی دی هغه لمزم هغه سره هم زما همدردي ده او چې چا وجل کړي دی هغه لمزم تا سره هم زما همدردي ده دا زما کار موږ تاسو دا کوو دواړو له مقتول سره چې چا د هغه وارثان دي هغه ته م وایو ډېر بد د سره شوي دي زه سره تاله رالم او قاتل لم ورځو یاره بس دغه سزا ونه ښه دې کړي منافقه د منافقت دور دی په مونږ کې بنیاد دا دی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به د مدینې په کوڅو کې ګرځېده شکر ستا بادشاه حکمران هر څوک چې دی خو دې ګرځي که نه معلومات دې وایي دي که نه کوڅو کې به ګرځېده او معلومات به یې داسې ګرځېده خلک به یې کتل یو ځل د مدینې منورې په کوڅو کې ګرځېده لاړ یو صحرا ته ووت غلام ورسره دی صحرا کې ګوري یو زنانه ده او ماشومان دي هغه ورسره جاړي راځه که نه هغه غلام ته وایي بچې دا زنانه دلته جاړي ورغه نیمه شپه ده خیمه لګېدلې ده هغه زنانه ته وایي دا ماشومان ولې جاړي وایي دا وږي دي او زنانه کټوې دېشکې کټوې باندې کړې ده هغه زمانه یې کټوې وې نو وایي دا خوراک وله زر ورکه که نه وایي دې کې خو څه نشته نو وایي دا دې ولې باندې کړې ده په اور باندې وایي دې کې کاڼي ماڼي پراته دي وایي دا ماشومان پې غلومه د دوی سوچ دا دی چې راله څه پخی نو که دا جړی غلی شو چې ته خوب وله ورغې هغې نه پېژن چې دا عمر فاروق دی ورته وي امیر المؤمنین له ولې نه راځې بادشاه له چې دې بچو له دله غم وکړي دا ماشومان دې د لوږې مري او ته ولله تش اوبو کې سمسی وې خوټکې غولې په دې اوده کې ښځه ورته وایي د قیامت ورځ به یو د عمر ګریوان او زما لاس وی خدای ته به راکاږ وی عمر بس دې ویرېده وجود یې وبوږنې دغې خو نه پېژنده وی عمر د نه څه خبر دی خبر یې که که نه چې بیا در نه کړي نو بیا شکایت الله ته کوه وی چې عمر ما نه ځان نه خبري بادشاهي ولې کوي زه به یې نه خبرو ما نه به ځان خبري غلام ته وایي شه به راځه هغې ځان سره په مخه کو بیت المال ته لاړ یو غټه بوجۍ ډکه کړه سامان او غلام ته یې را پشی که او ورته وایي نه امیر المؤمنین زه ستا نوکر غلام یم دا به توړې که زه به وړم ما ته یې را پشا کوې نه د قیامت په ورځ به زما بور باج توړې که زه به وړم را پشی کړه غلام یې وایي په خدای باد چې څوک پڼ نه شي وړی هغه نشي بعضې سړي وي غټه بوجۍ وړی شي او بعضې دروند سړي وي هغه 15 دړی هم نه شي وړی بلد نه غلام وایي چې بوجۍ په اوږه کړه بلد خو نو وي دا خپې به یې داسې کږې وږې تلې راتلې یو ویړه بوجۍ هلته وغورځوله او به کې ستا امیر المؤمنین بوجۍ به یوسي دا زمونږ نو امیر المؤمنین دي که نه د مسلمانانو بادشاهي د مونږ لوټونه ورکړي دي او ځای ته هم رسولي دي یو بسې بوجۍ امیر المؤمنین پلان کې شریفه امیرة المؤمنین پلان کې شریفه ښځه هم پکې امیرة المؤمنین
سړی هم پکې امیر المؤمنین دا ټول ګند پکې ما بهر کې زمارونو هغه ځای نه چې یو ویړله بوجې کټوې وینځله او په هغې کې هغه سامان وامان واچو او پخی اور نه بلیږي پوکې ورکوي غلام وی په خدای چې هغه منظر مې اوس هم یاد دی چې هغه لوګي به د عمر د دې ګیرې نه پورې را پورې وتل لا وتل کټوې وله پخه کړه ماشومان راوله ماشومان یې ماړه کړل ما وی امیر المؤمنین زه چې نه وی ما خو پټ ورته چې زه چې ځو که نه وی ما ته وی صبر وکړه دا ماشومان مې په جړه لیدي دي چې په خندې ووینم چې ماشومان ماړه شو په خندا شو نو ښځې ته وی سار له راشه مسجد نبوي ته تا ته به د بیت المال نه وظیفه وی ما امیر المؤمنین څه پېژنې وی زه به هلته یم زه به یم زه به سره ته سمه کړم ښځې خو نه پېژنم رالو سار له ښځه راله او دا ښځه ورته دوا وکړه وی بچې عمر کې اهلیت نشته تا دې خدای د هغه په دی باچا کړي هغه یې نه پېژنې چې همدا عمر دی هغه کې نشته تا کې اهلیت دی ته د غریب تپوس کې خدای پاک تا د هغه په دی باچا کړي زه ته وی راشه سبا سار چې ښځه راغله مسجد نبوي ته ویې کتل وی دا خو مغه پرونی سړی دی بېګانې هماله خو بوجۍ را په اوږه کړې وراوړې وه ما بچو له خوراک پخ کړی ما له پوټي والی دي لوګي په تیر شوي دي د ما بچي ماړه کړي دي ښځه ویارېده بچې مه یارې بیت المال له وله تنخوا مقرر کړه بچو له او دې له او عمر ورته وجړل وی ښځې وایه اوس به د خدای په دربار کې څه وی د عمر ګریوان به نیسې راکاږې به که څه به وی تا خو د عمر ګریوان به راکاږه اوس به د الله دربار کې دا وایم چې نه الله عمر ډېر د انصاف بادشاه په نیمه شپه راغلی دی ما له ډوډۍ پخ کړې ده ما له سامان راوړی دی او زما بچي ماړه کړي زمارونو داسې اوس نه شي کېدی چې رښتیا راته وي او د عمر په شان څوک نه شي کېدی زمانه رو رو دجال ته نږدې کېږي تیارې ته نږدې کېږي د رسول الله مبارک نه لرې کېږي خو هغه خلک و چې د پیغمبر غېږ کې لوی شوي هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نظر پې لګېدلی هغه خلک و چې د رسول الله مبارک نه بغیر چاپېره ناست و جبریل به اوس هغسې نه شي کېدی صفا خبره ده خو چې یو جلک خو هغسې پکې پیدا شي په لاره باندې یو ځل روانو یو خیمه لګېدلې وه او د هغې خیمې نه دا زبیرګي راوچتېدل زر ورغې هغه خیمې نه مخکې بار یو سړی ناست و وی دا زبیرګي څوک دي څوک بیمار دي وی نه دا زما ښځه ده او د ماشومانو بیماره د اولاد یې کېږي وی څوک ورسره شته وی نه په منډه کور ته راغی خپلې بیبي ته وایي هله فلان کې د ماشومانو د پیدایش په وخت کې چې زنانه کم خوراک کوي زر راواله امیر المؤمنین ولې یو زنانه د غریبه او اولاد یې کېږي څوک ورسره نشته او غریبه مسافره ده په خیمه کې ده هله شابه زنانه ځان سره دغه راواغېشتل سامان مامان په منډه یې بوتله وردن یې کړه خیمې ته هغه وخت کې چې ګرم خوراک زنانه له ورکول پکاري هغه یې پرېښوړه او د حضرت عمر بیبي امیر المؤمنین بیبي هغه عمر چې هغه زمانه کې به شام او روم جړقېدل یمن کې چې نوم به دې واغېسته د پښتنو خبره په نوم به یې ماشوم وده کې داسې سړی و بیبي یې راوسته او دایي ده د دایي خطوب خدمت پې کوي په بیبي د داییتوب خدمت کوي نن زنانه په هسپتال کې مري یو بل سره کونډی راکاږي په خدای که څوک تپوس یې شته د داروغ هم نشته سرکاري هسپتال لرې شه مړه سرکاري دیوالونه سرکاري دي نور پکې څه دي خیراتي هسپتال شرمېږم نه چې دا خبرې کوي مالوچ پکې نشته او سرکاري هسپتال ډریپ پکې نشته او سرکاري او خیراتي هسپتال سرنج پکې په بایه راوړو خیراتي هسپتال یقین کوه اورېدلې مې دی زما رونو رحم نشته د مونږ پړونو کې هم خفه کېږې ما مونږ یادو بادشاهان او یادو خو مونږ پړونو کې هم رحم نشته اورېدلې مې دي چې سړی مړ دی دننه په اپریشن تیټر کې لیدې مې نه دي خو اورېدلې مې دي باوثوق مې اورېدلې دي سړی مړ دی ښځه مړه ده ډاکټران وایي څه چلو شوی مړ شو وایي صبر وکړه وارث ته یې غږ مه کوه چیټۍ ولیکي د پیسو
ال شابه سړی دی خطرناک دی دا دارو په منډه را رسو زنانه دی خطرناکه امړی غریبه ادما خدا ال شابه دا دارو په منډه را رسو دارو پې راوړي د بزرګونو روپو دارو پې راوړي هلته میلاو دی هغه دکاندار سره دا بیا واپس غله ورکوي خرڅوي یې پې هله زر راوړه شابه مخامخ دکان نه زر راوړه غریب په منډی چې زما ښځه به جوړ مخکې ښځه مړه پرته په منډی کې زما پلار به جوړ شي پلار یې مړ پروت دی په منډی کې زما زوی به جوړ شي پیسې په زرګونو لګوي او دارو راوړي دارو والا راوړي دی یو خوشحاله شي د کوم دکان نه پلان کې نه هلکه دا به یو څه بیا پیسې به دې راوړي بیا لږ ساعت پس ورته وایي خفه نه شي مونږ خپل وس وکړو خو ستا پلار مړ شو زوی دې مړ شو ښځه دې مړه شو مړه دا مسلمان دی لرې شه د مسلمان او دا به په مولا را لګي مولا داسې مولا داسې تبلیغي باندې را لګي تبلیغي داسې او تبلیغي داسې په شیخ به را لګي شیخ داسې او شیخ داسې په اجي به را لګي اجي داسې او اجي داسې منځ کې ستا دغه حال دی دا ستا ډاکټر دی دا ستا سرجن دی مړه کې د خدای یره نشته قسم په خدای زما رونو چې په دې زړه کې چې دا ما پې ګوته کېښوده د خدای یره نی که ته ایمان تېر که راشه د ما په دې مخ لاړ وتو نه به تېره ایمان مړه کې د خدای یره پیدا که د قبر یره پیدا که د آخرت یره پیدا که ایمان تېرول څه آسان کار خو نه دی په ګاونډ کې د ګاونډي د لوږې مرې ته به ایمان مانه تېرې तुम्हारी तरह होते टाबा तो चक्करे लगे तो सीलूना के मोटर पसी द्वे मले प्लाट पसी पिंजा मले बंगले जोड़े ख्वा के दे यतीम द लोग इमरी ख्वा के दे कोंडे रोंडे दरक द डोड़े न लगे ज़कात हमको वर के दागी गुजारे पिकेगी दाम दर की निश्ता जब ईमान तेरो मो जब जन्नते पर दोस्त दमो मुंगवत दवाला बियलको खुदाया प्लान किला जन्नते पर दोस्त वर के जमाला जन्नत पेरदो टेकदार रागले دا عمر فاروق خزه بوتله دی توپ کوي هغه خزه له خدای الک ورک بچي ورک هغه د نواز ورک امیر المؤمنین مبارک شه ساده مسافر رور زوی وشو خزه چې ووریدل وی خامر المؤمنین دغه او ته هغه خزه باغی دومره hebat راغی چې د ولادت غدور مرحله متعلا سان کړي اسړی وته امام المؤمنین معافی غواړم ما خو نه پیژندل تا خزه زما ده خزه د دیتوب خدمت وکړه وې دا زما فرض نه مې وکړې مانه به الله د قیامت پر ورځ تپوس کو او سبا بیت المال راشه د دې وظیفه دله مقرر کړ بیت المال کې د ماشوم تنخواه مقرره وه د کونډې تنخواه مقرره وه د یتیم تنخواه مقرره وه د مسکین تنخواه مقرره وه د عام مقرره وه د خاص مقرره بیت المال او زما استان بیت المال دی هسې به ګرځېدې په دې کې څوک د لوږې مړ نه شي څوک د تندې مړ نه شي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده چې خدای اسلام له غلبه ورکړه په دې دوو کسو کې په یو او هغه د عمر په سر باندې هغه قره راووته د دواړو جهانو د مبارک سردار دعا ده یو ځل نه څو ځله حضور پاک فرمایلی دي ابو بکر فی الجنه جنت ته به ابو بکر عمر فی الجنه جنت کې وي عثمان فی الجنه جنت کې وي علی فی الجنه جنت کې وي طلحه فی الجنه جنت ته به زبیر بن العوام فی الجنه عبد الرحمن بن عوف فی الجنه سعد بن ابي وقاص دا لسو کسو صحابه نمونه غشتري شارټ لیست وته وي یو مجلس دا یو ځل نه څو ځله او د شهادت پیشنګویي مولا ورکړې ده حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خود په غر ولاړ دی او د غر داسې جړق وکړه زلزلې وواله رسول الله مبارک ولا خبره وغورځوله روبروله وی اسکن احد غلی شه تا ته پته شته چې څوک در باندې ولاړ دي انما علیک نبی یو پیغمبر دی وصدیق ابو بکر وشهیدان دو جمدی شهیدان یو عمر او یو عثمان رضی الله عنهم او د ټولو نه خشته خبره ما بلون طالبانو ته تاسو ته کوم یو ځل دقسې جومات کې صحابه ناستو او حضور پاک دردن نشو خي طرف ته ورسره ابو بکر صدیق رضی الله عنه ګس طرف ته عمر فاروق رضی الله عنه په دې خلاصې ابو بکر ولید په دې ګس لاس باندې عمر ونیو
دقه سي او د خلکو ته مخامخ شو وی هکذا نبعث یوم القیامه وی قیامت پر ورځ به موږ د قبرونو نه دقه سي پاسو دقه سي پاسو زمارونو ډېر لوی خدمت ډېر لږ نه ډېر لوی خدمت داسې خدمت یې وکړه د اسلام او د دین منافقین وو په مدینه کې غلي چا کرت نه شو کولی او جهادونه شروع دي د په زمانه کې شام فتح شو مصر فتح شو عراق او دغه طرفونه کې اکثریت علاقې فتح شوې یمن 22.5 लाख مربع میل علاقه دا فتح شو 22.5 लाख مربع میل حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې څوک به داسې نو چې هغه ته به تکلیف کونډو ته عام اعلان و چې راځئ شابه نوم لیکئ بیت المال نه به شی در یتیم مسکین غریب دا پکې نشته هر چا ته خپل مال او ظلم پکې نشته یو کس به راشي په چا به ظلم وکړي د عمر فاروق زمانه او ظلم او یو شان انصاف څنګه دی جمعات ته د خلکو کورونو نو جمعات ته خلکو ناوې وي چې باران به وشو نو ناوې به جمعات کې به دی نو منځګزارو ته به تکلیف و حضرت عمر اعلان وکړ دی اعلان ویل لکه ناوې بل طرف ته واړوي عام اعلان شابه ناوې مو جمعات ته کړي دی او خلک راځي چې باران ټول خلکو چقړه کېږي او په خلکو به تویږي مهرباني وکړئ دا ناوې بل طرف ته واړوي او کچا کوټه په اسانه کې دی خلک خو دغه هیبت او خلکو ناوې بل طرف ته واړو او به بل خوا واړو مخې ته یا یو طرف ته بل طرف ته چې را روانو د حضرت عباس رضی الله عنه د حضور پاک تر دی هغه ناوه نه واړو نور واړولې وی دا ولې ما خوا ډېر کړی دی چونکې راواغېستی لرګي هر څه چې هغه ناوې پې وولی ویې غورځو ورېږه چې ویې غورځو ما په خپله به بل طرف ته واړه چې ویې غورځی خو بیا بدن نه دي دیوال خراب حضرت عباس رضی الله عنه ته چوي چې عمر ناوه غورځول تا نه غورځول وی ما د عمر خبره منله د امیر المؤمنین خبره منل پکار وي خو ما په دې وجه دا ناوه ونه لر نه کړه چې دا مال رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو مبارکو لاسونو لګولی و نو ما یې د حضور پاک د مبارک لاس ناوه نه لګو چې عمر ته چوي وی دا دې څو کړل دا کومه ناوه وه وی ولې وی دا د دواړو جهانو مبارک سردار دا ناوه په خپله لګولې ده اوهو دا مې څه غلطي وکړه لاړ عباس نه معافي وغوښته عباس ما خو ځکه لر کړه چې ما یې زه انصاف وکړم چې قیامت پر ورځ ما نه الله دا تپوس ونه کړي چې هغه د ناوه پرېښوده او نورو غریبانانو له یې ناوې لرې کړې خو تا وې چې دا حضور پاک او یو عمره ما ستا خبره منله تا امیر المؤمنین ما په دې وجه لر نه کړه ویله عباس راشه یقین کوه حضرت عمر ولا په خپله خټه وکړه امیر المؤمنین دی توپړی ولا په خپله جوړې کړې وی عباس راشه شابه ناوه به واپس لګغوي نه امیر المؤمنین نه زه به یې جوړه کړم داسې وی کیدی نشي بهتر وانه خو اوس به خامخا کې حضرت عمر ورته ټیټ شو عباس یې په دې خپلو اوږو سور کو او اوچت یې کوي چې څنګه حضور پاک لګولې و واپس یې اقسې ولګاو د پیغمبر د مبارک لاس ناوه عمر به غورځي عمر له څه مجال دي چې د پیغمبر مبارک د لاس لګولې شوې ناوه دې غورځي دا مینه او دا محبت خیر څه واقعات یې نورې مړونه شته بله جمعه کې به درته انشاءالله خبره خلاصه کړم خو نن جمعه راته یو ضروري خبره کوم دا د محرم میاشت او نن اتم د عاشورې د محرم اتمه ورځ سبا نهمه ده او بله ورځ لسمه ده نو په دې میاشت کې یو څو کارونه کول پکار دي زه به راته هغه ویم چې کوم سنت کاري حضور پاک د دې میاشت په لسمه ورځ روژه نیولې ده مکه کې به هم نیوه او چې مدینې ته راغی بیا به هم نیوه بلکې د محققین محدثین علما وایي چې دا مخکې فرض وه چې د رمضان روژې راغلې نو فرضیت یې ختم شو چې مدینه شریفې ته راغی یهودو به دا روژه نیوله دا لسمه
وی دا ولې نیسې؟ وی دا هغه ورځ ده چې الله موسی علیه السلام د فرعون نه خلاص کړی او د هغه دشمن یې د هغه په مخ کې هلاک کړی نو موږ د هغې شکرې د وجې نه دا روجې نیسو. حضور پاک وفرمایل د موسی په تابعدارۍ ستاسو نه موږ زیات حقدار یو. صحابو ته هم دقسې جاري وساتئ، نیسئ دا روژه. نو پیغمبر علیه السلام ټول عمر نیولی د صحابه هم او په آخري کال یې فرمایلي و لئن بقیت الی قابل لاصومن التاسعه، وایي که آینده کال ته پاتې شم نهمه به م ورسره نیسم. دې وجې نه زموږ بعضې علماو لیکلي دي چې دا یوازې لسمه اوس دې وخت کې مکروهه ده، ځکه یهودیانو سره تشبیه پکې راځي. نو تاسو مهرباني وکړئ دا سبا او بله ورځ که د چا وس کېږي روجې ونیسئ. بلکل رسول الله مبارک دا لسمه نیولې ده او د نهمې ارمان کړی دی، خو آینده له پاتې نه شي. دوه ورځې روژه ده، سبا او بله ورځ. خالي سبا نهمه ده او اتوار بله ورځ لسمه ده، دا روجې به نیسئ. او دې روجې برکت څه دی؟ رسول الله مبارک فرمایي وی د یو کال ګناهونه پې الله معاف کوي، دی بل برکت. نو سبا نهمه بله لسمه دا به نیسئ روجې کوي. او دویم یو حدیث دی، رسول الله مبارک فرمایي چې من وسع العیالی فی نفقة یوم عاشورا وسع الله علیه سایر سنته، چا چې په دې ورځ په خپلو بچو باندې روزي فراخه کړه روټۍ، الله به په ټول کال روټۍ فراخه کړي. دا حدیث په بعضې سندونو ضعیف هم دی، په بعضو کې درجې د حسن ته هم رسېدلی دی او په بعضو کې د صحت درجې ته هم رسېدلی دی. دا سندونه کمزوري، لکه مطلب دا چې وکړئ پیغمبر تاسو اوس عوام یې زم نشم پیولی، په خپلو بچو باندې فراخه روزي ورکړئ. د اتوار ورځ راځي لسمه، فراخه روزي ورکړئ. فراخه روزي دا مطلب دی چې ډوډۍ مو له ډېره ورکړه، ترکاري هم ډېره ورکړه، ښکلې مو ولا ورکړه، میوې هم پې وخوره، الله به دله رزق فراخه کړي. دا دوه څیزونه دي د دې چې دې کې به که خیري څه ورته ویلې کېږي دا به کوی که خیري انشاءالله. دې باندې عمل وکړئ. ښه تاسو ما ته پته ده تاسو هسې فرجونه د قربانۍ د غوښو ډک کړي پراته دي، د ډېرو نه بجلو والې ده غوښه، غم یې مه کوه. د ډېرو نه بجلۍ تلې ده او فرج کې غوښه سخا شوې ده او بیا یې غورځول، پیشوګانو هم نه راخوړلې، کندې ته یې غورځولې. او خیر بهر کې په پراخه روزي خپلو بچو له ورکړې. او باقي د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه متعلق دا خبره ورته آینده جمعه کې خلاصه کوم انشاءالله. دا یو څو کسان وفات شوي دي. یو خو زمونږ د مفتی آباد کورونو ممتاز حاجي صاحب وفات شوی، ډېر ښه سړی و. ممتاز حاجي صاحب حقیقت دا دی ښه سړی و، نیک سړی و. او ناګهاني وفات هم شو، ناګهاني مرګ دا د مسلمان دپاره رحمت هم ویږي. نو هغه ته به دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، ټول وارثانو له خدای پاک صبر ورکړي. او په دیدار آباد کې سبحان الله د هغې مور وفات شوې وه، هم غریبه ده، یو څو ورځې بیماري وکړه وفات شوه. هغې له به هم دعا کوو چې الله مغفرت نصیب کړي، الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي، خدای پاک وارثانو له صبر ورکړي. او د قاسم خیلو د شیرزاده کور والا وفات شوې ده، الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي. حمید بیا ډېری فضل محمد وفات شوی دی، دا زمونږ د جمع د جمعې ملګری و، ما ته پته نه وه. الله دې مغفرت نصیب کړي او الله یې ټولو وارثانو له صبر ورکړي، الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. د شلګون کورونو احمد جان استاد وفات شوی دی، الله دې مغفرت نصیب کړي، خدای پاک یې وارثانو له صبر ورکړي. او د مردو د شیراز قاري صاحب مور وفات شوې ده، الله یې د هغې مغفرت نصیب کړي او د آخرت خوشحالۍ د الله نصیب کړي. باید دوستان دي بیماران دي، زمونږ نورزاده لالا بیمار دی، دقه ستن ته به یې ډډه والې وه، دغې بیمار دی، ناجوړه دی، الله دې وله روغ صحت ورکړي، الله دې شفا ورکړي. بعضې نور بیماران دي، دعا وکړئ الله ټولو بیمارانو له روغ صحتونه ورکړي، الله شفا ورکړي. زمونږ باید دوستان دي د لرې لرې ځای نه پېښور باړی یو ځای بل ځای نه راځي، دعا وکړئ چې الله پریشانۍ په خوشحالو بدله کړي. د بعضو روزګار خراب دی، الله دې وله ښه روزګار ورکړي. بعضې ناجوړه دي په کورونو کې هسپتالونو کې، الله روغ صحتونه ورکړي. د چا اولاد نشته الله اولاد ورکړي، د چا نارینه اولاد نشته الله نارینه اولاد ورکړي. الله مونږ د هر قسمه فتنو نه وساتي او د آفتونو نه مو ساتي. په دې